او دې جمعم درته بیان کوم چې حضور پاک له خدای ښکلې خوی ورکړي چې الله قرآن شریف کې فرمایي وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ چې تعالی خدای ډیر غټ لوړ خویونه درکړي لوړ الله وایي او الله عظیم لفظ وسره استعمال کړی دی لوړ مضبوط اعلی او بهترین خویونه خدای پاک درکړي او دغه خوی په برکت باندې حضور پاک خدای پاک د ټول مخلوق لپاره رحمت ګرځولې چې دا چا خوی خي داغه وجود رحمت دی پکور کې چې د پلار خوی خي دا پلار د دې بچو لپاره رحمت دی په محله کې چې د مشر خوی خي دا مشر د دې ټول قوم او د علاقې لپاره رحمت دی که بادشاہ خوی خي دا بادشاہ د قوم لپاره رحم د خدای او که پکور کې د مشر خوی خرابي دی رحم نه دی د خدای غضب او قهر دی که د کلی د مشر خوی خرابي او خوی خشتنی نو دام د خدای رحم نه دی دا د خدای غضب دی او که د بادشاہ خوی خرابي دام د علاقې او د قوم لپاره د خدای قهر او غضب نو حضور پاک خو د ټول مخلوق رحم په دې بچته بل جمعه بیان وکم ان شاء الله ودل تداوم چې دا د ټول مخلوقات او رحم دی د دې ډېرې وجې دي یو وجه دا د چې خوی خشته او مزیدار یو سفر کې حضور پاک روانو د مرګرو سره نو قانون بداو چې په سفر کې به کم ځای دمه کوله نو کارونه به تقسیم کړل چا به وی زما خیمه تړو یو ګروپ بداو بل ګروپ بداو چې غیب وي مونږ به ساروي سیراب کو نو ارچ خپل کارونه تقسیم کړل چا وی مونږ به خیمه خخې چا وی مونږ به ساروي وبکو چا وی مونږ به سارو لګیاګانې راو چا یو ذمہ داری واغشته چا بلا چا وی مونږ په پخلیو کو ځکه چې خوراک بم پکاري دسکلو بم پکاري ساروي سیرابولم پکاري نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل و یو کارم پرې خدا بزکو وی دا الله رسول کم کار دی و یو نه پاتش وی ما ته وایي دا الله رسول مونږ ته وایي چې سی آرډر کوو مونږ بکو تاسو به مونږ له خدمت کوي کار به کوي وی او یو کارم پرې خې د اب زکو وی اسره وی خشاکم ير شو چې تاسو دا خوراک پخوي او دا پخلی کوي دی له بسدا او پس پخوي دی له خشاک پکار نه خشاک بزر نه دا الله رسوله پتا به مون خشاک کو او تب دا خشاک ګډي مونږ لراونه وی بالکل داسې نه کی قسم نه حضور پاک په خپل ځنګل تعالی او الته خشاک او په خپل مبارک ولا سنو او خشاک مرګرو ترورو په میدان وته څومره خولي خويري او وای تاسو د کلی یو کوټې نه یو راکوټه مشر بدو کی خشاک برو د جمعات یو امام بدو کی د قوم یو ناظم صاحب یو مشر یو سیکرټری صاحب بدو کی د مرګرو سره اوسم ډیر مرګري سیل لذي یو قابل پچکرې وای چته دا مشر کړي چورېګه زم سره کار کو دا د حضور پاک وی څومره لوړ خوې خدای ورکړي دی چې د مرګرو نزان اوچت نصابي حالانکه څومره لوی مرتبه ده د خدای په لا يمكن الثنا كما كان حق اغه صفت نشم کولی چې کم د پیغمبر د شان سره مناسب دی دون بویم چې بعد از خدا بزرگ توی قصه چې بس مختصره قصه ده چې د خدای نه پس د لوی شان قصه مختصره ده دومره لوی شان او خشاک په خپل دا جزیره په پیغمبر قسم دې پدې د صحابه ورونه ګټلې ورونه تمرګرو سره عاجزي کوا خو سلوک په سره کوا او محبت په سره کوا پدې ور ګټلې کېږي په زور زبردستۍ نه ګټلې کېږي کته په نوکرانو باندې په مرګرو غوسه کې داسې او داسې نو استاد یې بالکل دوی دا کار کوي په بچو باندې غوسه کې نو استاد یې استاد احترام د وجنو بالکل دا کار کوي حکم چې په مینا او په محبت زړه ګټلې کېږي زړه مینا محبت اول په والو ټکولو په کندلو نه ګټلې کېږي اول په غوسو نه ګټلې کېږي
وړه په مینه ګټلې کېږي دا په حضور پاک کې ډېره زیاته وړه په ښو اخلاقو ګټلې کېږي دا په رسول الله صلی الله علیه وسلم کې ډېر زیاته په لاره چې به ته څومره لویه مرتبه وه د سپینګیري نه به نه مخکې کېږي او مونږ ته هم دا ویلي دي لیس منا من لم یوقر کبیرنا ولم يرحم صغیرنا چې چا زمونږ په مسلمان په کشر په سر د رحم لاس کې نه خود رحم یې ونه او د مشر عزت یې ونه دا زما طریقې والا نه دی امت تم قول په دې طریقه که امت جنگ تیر کړ کم اخلاق چې د حضور پاک قسم په خدای که په دې معاشره کې به خلک یو بل ته ورته غاړه وي خلک یو بل سره مینه کوي مینه یو ځل په یو جهاد کې حضور پاک مبارک ولار د صفونه نه غول غشي راواغشت او هغه غشي داسې راخکې چې سو صفوفکم صفونه نه چې صفونه نه غول نو هغه زمانہ کې خو به چا کمیسونه نو صادر به والي پرتوک په ځای به لنګ والي او د کمیس په ځای به صادر په ځانه چول یو صحابیو داغه نه صادر غورځیدل نو حضور پاک چې غشي راخکې نو داغه په خېټه غشي راخکې شو زخمی نشو خلق په خېټه غشي راخکې شو چې راخکې شو هغه نیک د سب تروت وی د الله رسول مال د خېټه خوکړه رسول الله مبارک فرمایله کما خو نه خود کړي خوک شو دا خو ما اس غشي راخکې سب په نه غو په غلطه بس تا خېټه سره جنگي دي وینه د ما خېټه دی خوکړه دا ځانه خفق رسول الله مبارک فرمایل ډیره خطر راشه د ما خېټه باندې تمرا کا بدلو به بالکل بالم بدل صحابه حیران شو چې ته د حضور پاک صحابي صحابه خو په پیغمبر ذات قربانه دا جهاد کې خورته د برکت ہے چې موږ خدای نه دی لیدي دا هم تعالی پیغمبر وی چې جاهدوا فی سبیلکم فی سبیل الله دا خدای په لار کې جهاد وکړي موږ الله نه دی لیدل دا قرآن هم تدخل لري چې الله کتاب دی مونږ خدای پاک خپل نه دی لیدل نو د پیغمبر نه کوم ځان قربان او بچي او خدای قربان او ته چې زده نه بدلل هغه صحابي وی چې دا خدای دې مبارک پیغمبر وینا ده چې څوک چا سره دا چلو کی نو خو خیده کې بخي او که بدل دی دا خدای حضور پاک وینا ده نو زه بدلل خلق حیران شو چې خدای دا څنګه صحابي دی دا څنګه مرګره دي رسول الله مبارک مسکی او صحابه ته چپشه ز خپل وګد چا بدل اخرت تولل نغواړه اعلان کړی دی په دې موقع رسول الله مبارک وې کده چا په ما حق پوری راشه هغه حق بدل تخلاصو ز خدای له روغ غاړه تل غواړه او بیا به پاغي کې دعا کوله یا الله که چاته مې ضرر رسولي پلاس او په جبا پروردگار زما دا ضرر داغه د پاره د رحمت ذریعہ وګرځي دعا چاته مم نقصان رسولي دا ور د رحمت ذریعہ وګرځي لیکن پیغمبر مبارک بداوی چې د الله لالچم چې بالکل روغ سینه او روغ زړه لالچم چې د چا پټه بدل پمانی پورې راشه باندې بدلې وای مدیرات وی ظالم بدل مال دې په خېټه کرخه راخلې رسول الله مبارک زور ویلاش چې صف حضور پاک وتا خېټه مبارک اشکار کړه نو دې صحابي ورمن نکړي او د حضور پاک خېټه خولولې شروع یو طرف بل طرف اردت هذا یا رسول الله دا الله رسول دا می مقصد او چې ستاسو مبارک خېټه خول کوم یو موقره ته خدای راکړه کدا څه به چې خېټه ښکارا کا نو خلق وې بیا دې وکړي او ممکن ده چې ستابه مخه نه نو مال خدای مقرر کړه زما مور پلار تا نه قربان زما بچی خزه تا نه قربان زما تا نه بدلله دغه څه په یو مقرر رسول الله مبارک اعلان وکړه کله چا په ما بدل پوری بلکې یو صحابي له په املا گزار ورکړ هغه نه قدرت الله رسول دې خود کړم زبدانه بدلله ام د قسم مسله او صحابه ادا تسکه وینا دا خود پیغمبر مبارک وینا دا یسوک چاته تکلیف ورسې بدل دې غشتي شو قران و ز بدله وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به تعالی چا نز بدل ورکین ورکول شي هغه څه ورکې چې څنګه تاسو راغلی ز بدل اخله
بیا هم خلک حیران دي وی ښځه راشه صحابي ورته د الله رسوله چې تا ماله غزار راکړو زما ملا بربنډه وه ستا به ملا خو صادر دی رسول الله مبارک زر ورته ما ملا ښکاره که بل څوک یې څه به وي مړه ما په قص خو نه یم ما خو سره خوش طبیعتي کوله اسی غوبل دې جوړ کړی خلک داسې وایي که نه وایي زرې ورته خپله ملا مبارک ښکاره کړه هغه صحابي را په ټوپ شو او د پیغمبر مبارک مهر نبوت او ملا ښکلولی شروع کړه دا مې مقصد و د الله رسوله زه به تا نه غزار وباسم تا نه به ډب وباسم زما مور و پلار تا نه قربان واقعي لیکن د حضور پاک ښکلې خوی ته وګوره څومره ښایسته مزېدار خوی چاته ضرر تکلیف پیغمبر مبارک نه دی رسول نه په کور کې نه ماشومانو سره نه بار هر چا سره خندا کړې ده او خوش طبیعتي ورسره کړې داسې تون تروش طبیعت یې نو لکه د بعضې سړي سخت طبیعت یې څوک ورسره نږدې کېدی نه شي یو سړی راغی یو منافقو خراب سړی و ځکه پیغمبر مبارک ووی دا بئس ابن العشیره دا سړی خراب سړی ټیک نه او چې راغی څنګه پیغمبر سره کېناست مبارک سره نو ظالم خیره وکړه او څه وایي السلام علیک ته دې هلاک شي دا الله مې داسې وایي چې پیغمبر مبارک یې پې نه کړ السلام علیک الله مې پټ غوندې وي نو السلام علیک معنا خدای دې هلاک خیره وکړه چې څنګه دا او پیغمبر مبارک وسره ډېرې نرمې خبرې وکړې ډېرې پستې او ډېرې نرمې خبرې او عایشې بیبي له غوسه ورله او ته څه وایي بل السلام علیک وعلیک اللعنه تا دې خدای تباه کړي خدای دې تا هلاک کړي حضور پاک عایشې ته عایشې دا څه کوي وایي تا ونرېدې چې د تا ته خیره وکړه وایي ما ورته وایي چې علیک د هغه خیره زما په حق کې نه قبلېږي او زما هغه د هغه په حق کې قبلېږي وی دا الله رسوله چې هلته را روان و تا وی خراب سړی دی او چې تا سره مجلس کې کېناست نو بیا دې ورسره دومره نرمې پستې خبرې وکړې دا ولې وی عایشې تا د کله نه زه د ژبې نه سپک لیدلی یم زه خو د ژبې نه سپک نه یم زه خو به خلکو سره نرمې خبرې وکړم چې زما نه څوک نفرت ونه کړي زما نه څوک کرکه ونه کړي نرمې به کوم اوس هم ګورې تاسو ته وایم په مجلس کې نرمې پستې خبرې خلکو سره کوئ که د پیغمبر خویم خوښي نه په مجلس کې نرمې پستې خبرې کوي بعض انسان په مجلس کې چې ورسره کښېنې نو ټک به درکوي داسې خبره به کوي چې ستا له به یو ډل ورکوي هلکه وي داسې خلک کښېني داسې اورونې به درته کوي داسې الزام به درته کوي عیب به درکې راوباسي او داسې خبره به کوي چې ستا زړه ودړ یو خفه دی کې دا په شریعت کې ډېره لویه ګناه ده او ډېر لوی جرم مسلمان ته به سپک نه ګوري مسلمان به هغه که څه عیبي نو پټې راوغواړه او د عزت په شکل کې ورته ووایه چې ملګري دا یو شیخ نه دی دې نه ځان وساته نو ته به ټکونه ورکې په مجلس زموږ مولیانو کې هم ګورې دا شته خفه کېږې مه شیطان خو هر چا پسې لګېدلی دی زمونږ بعضې مولیانو صاحبانو کې هم دا شته چې ورنږدې چې ټک به درکوي خوري به دی غپ غپ پر پسې کوي ته ما دا مولا ډېر بدي شي پچې شا به دې هم غیبت کوي دا ښه سړی نه دا خراب سړی دی د هغه کوشش به وي چې دا خلک په ده بې اعتماده شي او دا خلک نه و چې دا ټول خلک ماله راځي دا کبرجن دی دا حاسد سړی دی دا بغضي انسان دی او دا په مجلس کې چې خلکو له ټکونه ورکوي او په تقریرونو کې بعضې خلکو بعضې اشارې کوي دا ډېر سخت جرم او سخته ګناه را دی رضیم خدای په امن و امان کې ساتي دا اکثر طالبانو ته وایم چې د دې مولا نه سبق مو نه وایي دې مولا پسې چې شاته مونځ مو نه کوي د څنګه د پیغمبر په سنتو روان دي خلکو ته د پیغمبر طریقې ښیي او په خپله پې عمل نه کوي چې څوک ورځي به ټک په پې اچوي چې څوک ورځي ستغه به ورته وایي او پشي چا به همداسې خبرې کوي چې په هغه مولیانو بېعزتي به یې مقصد وي هلکه څنګه مولی مړه تاله خو په کار دا دي رسول الله مبارک خو منافقین هم ځان ته ترغاله ایسته مسلمانان مې هم ځان ته رانږدې کول د رسول الله مبارک صفت په پخوانو کتابونو کې تیر شوی دی او په قرآن شریف کې م الله صفت کړی دی او په پخوانو کتابونو کې چې د پیغمبر صفت وغسو دی به د ژبې نه استغني په ژبه چاته ضرر به نه رسوي کنزلمار به ني کنزلې به نه کوي غیبتونه به د خلکو نه کوي چا سره به زیاتې نه کوي او که څوک ورسره بد وکړي نو د بدو بدل به په بدو نه ورکوي بلکې عفو به کوي او معافي به کوي
دا خوی ځان کې پیدا کول پکاري مززان تم دا دعا کوم زه خدای دا خوی ما کې پیدا کړي او تاسو لپاره هم دا دعا کوم چې خدای پاک داسې خپل خوی تاسو لپاره د مکه مکرمه د فتح سفر فتح د مکه لسر صحابه کرام روان دي او د رمضان میاشت یو ډېر دوم دام سره خلک روان دي دوم دام سره او د مکه خلکو ته پته نه لګي او ګونګوسي ولګېده چې پیغمبر علیه السلام را روان دی په مقام لکه یو ابو سفیان دی دغه وکیل مسلمان نه دی کافر دی هغه ابو سفیان چې په احد کې دا کافرانو سردار او مسلمانانو ته څونه تکلیف رسول دی هغه ابو سفیان چې په غزوه خندق کې غزوه احزاب کې د کافرانو سردار او مسلمانانو ته ډېر تکلیف رسول دی دی وخت د مکه سردار دی ابو سفیان دې سره د یو دوه مرګرو بار وروتي ګورو اندازالو چې دا پروپاګاندا رښتیا ده او کدا غلطه ده دا چې راتل نو مخامخ نه پورونه ولیدل اور بلیدل واغه یو وته ویل کدا پوډې لوي اور دي دا خدا ستې لکه چې دا عرفه پروز باندې خلک په عرفات کې راجم شي او د غرمې اور بلی او ځان له روړې پخې دا څه دی لکه اول وته وی دا پلان کې قوم دی هغه ته نورونه چولې دي نه قوم لګ دی دا ډیر اور دی دې د لری دی نه لوګي دي دل پوي شو دغه د حضور پاک او سو صحابه دي هغه غیر چا پیرګردي څوکیداران صحابه دي چې اندازو والی چې په پیغمبر مبارک او په لخر سو کم لهونه کې هغه ولیدل هغه چې څنګه ولیدل بس هغه کلکونه ولو گرفتار کړل او چې گرفتار کړل نو رسول الله مبارک له روان کړل بس دې پیش چې پیغمبر علیه السلام له څنګه روان کړو بلا راضي دغه حضرت عمر فاروق رضی الله عنه صحیح کړل بس هغه است پوند ورکړ او دې صحابو ته دي او دروي ما پورې لګون دي او هغه اوس غلول پیغمبر علیه السلام وی دا خدای خاطرو کې لګی راته او دروي ګوره که حضور پاک له اور سید الماته پتر معاف کړي لک صبر وکي ما دي توري ته لک صبر وکي خو خیر هغه په من نبی حضور پاک له رسول او چې څنګه پیغمبر مبارک له او رسول نو حضرت عمر صاحب ورو رسید الله رسول ما ته لګواله یو عمر کې نکنه د خدامو زړه سورې کړې دي او خود کې او یا شهیدان شوی دي زمو مرګري حضرت حمزه دی یاد نه خندق کې څونه تکلیفات د مون رسول دي الله رسوله لګ مهرباني وکړه ما دي تورې له مال راکړه یو عمر په خلال کې حضرت عباس مصر رضی الله عنه دې پټ مسلمانو په مکه کې دغه وخت راغلي نبی کریم صلی الله علیه وسلم اوس وګوره چې داسې دشمن سره له په مخه وره داسې دشمن چې ټول مری د کافرو سرپرستی کړي او د مسلمان سره جنگونه کړي او تعالی په کوته درغې نو ته سره سکه لیکن د حضور پاک اخلاق او قیدا وګوره بالکل معاف کلا مسلمان شوی نم جو بیا معاف کو او بیا په پیغمبر علیه السلام حضرت عباسا بوې زو په دغه غونډه او دروا چې دا د مسلمانانو لخر دي چې دوی نه دلته ودروا ظاهر کې د خلینې سره ایمان اسلام خبره وکړي ابو سفیان وی دړنه راکې اسلام نو تلا دړنه مسلمان نو چې دا د مسلمانانو لخر دي او لخر دي نو دې سوي عباس دا سوکتي وی دا پلان کې قوم دې جنډه پلان کې سره نو دی خلا دلته مسلمان نه دی پیغمبر مشری لنه منلې زوی په دوی مس بلزي دا څوک دی دا پلان کې قوم جنډ پلان کې سره دا خپل کار وکړي بلزي دا څوک دی دا انصار دی جنډه چا سره دا عبد الله ابن رواحه سره دا ډېر لوی لخرو نو چې عبد الله ابن رواحه څنګه ابو سفیان ولید نو یو ټسه ولا ورکړ نو سوئی وتا وی الیوم یوم الملحمه اے ابو سفیان نن د جنگ روز د کنه روز کنه میدان ته نیک بخت نن د مونږ در پسې راځي نن روز د جنگ روز او یو د دې ټکی نو ورمو نو د ابو سفیان وی افسوس چې نن خو مړ وینو صحابه چې دا پیغور خو مانه ورېده دي کې بل قافله روانه و دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم قافله و
داغه مخ کې جنرال سعد ابن عباده پلاس کې و دا د پیغمبر علی السلام قافله او جنډه د عبد الله ابن رواحه پلاس کې او چې څنګه دا قافله للا نو ابو سفیان تاسو کوی دا د حضور پاک ته نور راغی نو ګیله وتاو کا چې د الله رسول تا ودرې دل چې مال سعد په غور راکړ وی سیدته وی ما ته ته وی چې نن اليوم تستحل الكعبه نن بکعبه کې قتل قتال جیسی حلال شي نن به جنگ روز د غوخه به د خلکو پرې کاو وی کذب سعد ټکی نه دی وی نن روز به خدای کعبه له عزت ورکړي خبرو مغه چې کعبه له عزت پسې ملاويږي چې کفر ختم شي او شرک پکې ختم شي او بت پرستی پکې ختم شي لیکن پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مینه خبره وکړه او نن به کعبه ته غلاف چولې کېږي نن د عزت ورځ ده او فورا به حضرت عباس وی د الله رسول ابو سفیان له عزت ورکا بل سړی وینو سبه کړي په تور به ټوکړې کړي با قیمه کړي با ځکه دشمن دې وخت لا مسلمان نه دی وی د عزت ورکا وی خدای د عزت ته چر د کور ته سو کم نه نوتل په امان وی صاحب زما کور خورا کوټه دی زما کور کې هټول خلک نه دیږي وی خچ جمعات تم کم سړی راغی په امان وی صاحب جمعات تم را کوټه ټول د مکه خلک پکې نه راځي وی خچ کم سړی په خپل کور وردن نه شوزان پسې دروازه بند کړه غم په امان وی ځه امان مې ورته نو ابو سفیان په منډلال مکه ته چې مکه ته لاړ مخالف ته چې اے خلقا مسلمانان روان دي ماته د امن غشته یا جمعات تراشه په امن وای یا زما کور تراشه په امن وای او یا خپل کورونه ته وردن نشو ځان پسې دروازې بند کړي خزه وهندنو امر سردار او دا د عتبه او عتبه د مکه په یو زمانہ کې یو ډېر مضبوط سردار په بدر کې مردار شو دا غلور او د خزوا اگر وته چغه کړي وی تاسو ردی وی زما دا خاول ونی شوی دی د خبره مانه توري راواله وستی راواله مسلمانان به زموږ په کلی راځي او موږ په کورونو کې دن پسې ورونه بندو روزه میدان ته او راغه او د ابو سفیان نه خپل خېزي ګیرونی و ګیرا وی ګړې وړې وی قوم رو باسا جنگ وکا بچي وجنو کو مسلمان نه پریدي ابو سفیان وته وی هندې په قلار کې نه دا وی طاقت مولید خلق موج پارام کې ارسل له هېتی ګره مې پرې نه وخت ځکه کوړته ده رسول الله مبارک چې په مکه راغی څونه موده پس مکه ته راغی یا هغه مکه وا چې پیغمبر علیه السلام مبارک دې ظالمانو په مکه کې نه پرې خو چراغ څنګه صحابه په مکه کې لګیا دي خپل طوافونه شروع او د بیت الله نه غیر چا پیره چې کم 300 بوتانو هغه ټول مات کړل یو ډکه وسره او بوت لبیرا بناو ابا ماته ده جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا نن حق راغ او باطل ختم شو او باطل به همیشه د پر بیٹاویږي ختميږي بوتان مات شو ټول او بیا بیت الله کې دنه د ابراهيم عليه السلام او د اسماعیل عليه السلام بوتانه جوړو درو او دا جواره غشي لاس کې ولا ورکړو چې دا جواری د دې سنت دا مون تدویر کولې ده حضور پاک صحابه وردن نه کوي دا بوتان ته بار ورغورځوي امتبار وستل او لاس کې د جواره غشي او سیو فرمایل ای وی دې مکه خلقو تم پته ده چې ابراهيم عليه السلام او اسماعیل عليه السلام جواری نه کړی تر ظالمان دي امتر بیت الله د نام پاک چې بیت الله بار ارس صفا شو ستر شو بت پرستی ختم شو نو بیا بیت الله ته حضور پاک نه وته ده د بیت الله چابي چا سره عثمان ابن طلحه سره او دا هغه سره چې کله رسول الله مبارک هجرت کاو کړ نو دی عثمان پسې لاړ د شپې پټ وره وی عثمان ته زما د کلی زما د وطن زما د رښتې انسان زروانیم دا وطن پرې د موبل وطن ته ځم او په لمه یو ارمان دې مهرباني وکړه امان خلاله پوره مثال مان دي وی تاسو سره د بیت الله چا بیا نه دي لګ مهرباني وکړه او ټیم داسې به وګوري چې څوک نه ما تر بیت الله دروازه کولو کې لګ ځان نشم پکې یو دوه رکعات مونږ پکې پته نه لګي چې دا بیا راشم او کبران شي
او پتہ نه لګي چې دا بیت الله به بیا وینه موقع به نه وي مهرباني کمال لګي چې بیا نه راوړه چې دا بیت الله را تکولو کې وردن نشي هغه کور تلاو چې بیا نه راوړي او رسول الله مبارک دې داسې مهامه کې ودا دي چې بیا نه را سره دي اختیار زما دي که در کولاو موقع نه لیکن نه کولاو هم ده دا دې داسې نه کولاو ته زمون خدایانو پسې بدوي نوې دین دی راوېسته زما دشمنه او تا ته بیت الله کولاو دقه چا بیا نه دي خو نه کولاو هم درته یقینا حضور پاک خفش او په دې خفګان کې وته بیا وای وحی کېږي کنه وی عثمانه وی یو وخت راشي یو ټیم راشي دقه سه اشاره بدته وکما چې راشه را منډه بوي او دته امرا کچا بیا نه وراکې به داسې په اشاره باندې ښا یو ټیم راشي هغه ځان یک وخت اوس په خپل کلی کې ځای نشته او داوی دونه غټه غټه کې چې بیا په اشاره تعالی په اشاره درات او چابي درکو وی خبر راشي را بشي غټیم راشي ډیر په افسوس ته رسول الله مبارک روان شو او به چې د مکې نه ځي کنه مکه په خپل پلان نه کړو مکه خو د ابراهیم علیه السلام او د اسماعیل علیه السلام کړل مکه کې په 350 کال تیر کړی 53 سال د پلان نه خلقو سي په کې کړی د حجر اسود بیت الله شي صفا مروه حضرت ابوبکر صدیق وای دا غار ثور نو مونږ درېش په بس اوته په لار ته کنه رسول الله مبارک باندې مکه ته بار بار قتل او جړل دا سه به شاته او قتل او پجړل او تر هغه پورې به شاته قتل چې تر څو د مکه کوسي او کلی او کورونه زمونه پناشه وي ما احبک الیا سم خوخ کلمات ډېر په خوخ ما احب البلاد الیا د ټولو خارون ما ته ډېر زیات خوخه لا لولا ان قومک کستا قوم زده د خپل ځان نه وېسته ما سکندو نو غیره کې ما بستانه علاوه په بل ځای کې جون نه وته دا سه حضور پاک مبارک پسترګو کې اوخ کې ګرځې دې چې د مکه نه او بیا مکه لاره او چې څنګه راغی نو عثمان ته आवाज وکړ عثمان ابن طلحه اق عثمان راغی پیغمبر علیه السلام نه عثمان یاد دي ما ته ویلو کنه چې اشاره بد تکوم رامنډه به وکړي پونجي بروړي زما په اشاره سره لیکل نه هغه سر کته کړ دا نما چابي غوښته او مال لرا نکړه دا کوس چابي دی واغشت بیت الله کولا بیت الله ته ورننه او بیت الله کې خپل عبادت وکړه او چې څنګه ورننه وته عبادت وکاو ته الله د قران شریف نه آیت راغی ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها الله حکم کوي چې خپل اهل خپل امانت واپس کافر عثمان راش ما تخپل رب حکم وکړو چې تاسو د خپل امانت واپس کوم نه دا ما چابي دیواله دا به تاسو سره او دا به تاسو په اولاد کې تر قیامت پورې چلیږي دا نه به دا څوک نه دي ډېر لوی خبره شو یو خدای اشاره ورکړه چې ستاسو نسل او نسب به وي پاتې کېږي اولاد او نسب به تر قیامت پورې وي او دیم پیشن ګوري ورکړه چې دې سره به بیت الله چابي او سپورې هم دا هغه سړي په نسب کې هغه چابي را راوړل خدای پاک مسلمان هغه عثمان الله مسلمان لیکن د حضور پاک وی تا وګور کبل انسان وکنه سو سپېړې وې دې دا ته مې باندې چابي راکا تما تا هغه انکار وکړ ځو کېدی چې لا وجه دې لیکن د پیغمبر مبارک وی تا وګور او خزه سوي خزه وی چې موږ دا وره د دروازې بند کړې او بچیم بند کړل نو مونږ وی چې یا خدای نن کمر وزدا نن خو به زموږ عزت تار شي عزت کمزور شي ځکه دشمن را روان دی زموږ په کلی حمله کوي نن زموږ عزت بلال شي تباہ شي برباد شي دا بس خپاو بلکې مونږ وی چې نن به زموږ د بچو په مخ کې زموږ عزت بربادېږي نن به درونو په وخت کې زموږ عزت بربادېږي او نن به د خپل خاوندانو په مخ کې زموږ عزت تار کېږي ځکه دشمن خو چې په کلی ورشي دغه لوبې کوي وی اس چې مونږ ودلیدل وی ما شمانو تمه چې تاسو ورشه چې دا خبر درو ده کدا رښتیا ده نه څه شلکتا نه څه شورتا نه څه چغښتا
وی ماشومان هم د کورونو نه بار وویستل چې ماشومان لاړل واپس رالل وی هغه مسلمانان خو راغلي دي وی څه کوي وی هغې خو لګیا د بیت الله نه طواف کوي یو تورې او نیزې یو طرف ته یې غوري څه خشته خوی او ښه ټول مکې والی یو څو کسانو چې هغې د پیغمبر مبارک په شان کې ګستاخۍ کړې وې هغه مباح الدم و هغې یې مړه کړل باقي ټول معاف کړل دغه هندا کومه هندا چې په احد کې د هغې د لاسه کومه سختي شوې ده حضرت حمزه رضی الله عنه چې د حضور پاک مبارک تر د سید الشهدا داغه نه پوزه پرې کړې داغه نه سترګې رېستې داغه نه ګوګونه پرې کړې داغه نه شونډې پرې کړې داغه نه زړه رېستې او پاغه چکونه لګولې داغه نه اینه رېستې وا پاغه چکونه لګولې او غزلو اینه خوړل او تیرې نشو واپس الټه کړل او داغه د اندامونو نه امیل جوړ کړو تار کې چولیو او هغه په غاړه کې چولیو او ګډې ته به خوشاله و دا هدا نو عتبه لور د شیبر ویرا د ولید خور او د ابو سفیان څومره سخت جوړ لیکن خضر راغونډ شوي موږ ایمان وروړو موږ مسلمانې نو چې یو کور کې راغونډ شي حضور پاک ته اطلاع کړو ویراشه زنانا سره بیعت کوي وګورئ پیغمبر علیه السلام د لاس بیعت پر دوه خدو سره نه کړي د جبه بیعت وکړو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی نو پیغمبر علیه السلام دې ټول تو فرمایل ودا سو کې چې یو مشرکه چې هغه ما سره کومې خبرې وکي اب د ټولو لپاره دا هند مشرک و دا ابو سفیان خزا و دا سردار خزا و نو دې ځان په بورقه کې په پړونو کې پټ کړی چې اسنه ماونه پیږي کما او پیجن چې دا خو هنده ده ځکه د کلی خزه پیجندلې دا مخ پردې په هغه زمانه کې چا نه کولې نو زما توبه نه قبلېږي نه به ما معاف کړي ځکه چې ما ډېر زیاتې کړې دي د حضور پاک تر سره نو ځان یې پټ کړی په صادر په پړونه کې چې ځکه په تیر کې چې دا وبخلی شم معاف شو نو دی مشرک دا هنده نو حضور پاک وته به مشره مداده وي او وې دې باندې یو شو شرطونه لګوم دا بس تاسو رټولو د پاره وی ښا نو رسول الله مبارک هندي ته وی ویرومبه شرط خدای چې شرک بنه کوي الله له شریک بنه نه ګوره اسوي اخو سردار د مکه د سردار لور د په سردار واده ده به بادشاہ ده وی دا شرط مونږ ته منظور دی وی مونږ د دې بوتانو ډېر عبادتونه وکړل مونږ له سره کړل دا منظور بیا وته سوي وی زنا بنه کوي په خدو دا شرط او ته وی دا سکار دی چې دا شرطونه به مونږ ملګاوه ها دا چې تا ته مخامخ ناصر ټولې تربورانی دي ټول استاد قوم خدي دي شریف قوم لونه خدي دي او د شریف قوم لونه خويند خدي دي نه کاري نه کوي رسول الله مبارک خیرات چې دا لاسنګ خدي بیعت کوي مسلمانۍ کې عمره جوابونه راکړي بیا وته سوي وی بچي باندې واجب نه خدو به ماشومان خدو او تاسو وي مونږ بچی نه وجنو ښا وي مونږ ماشومان لوي کړل او تاراله په جنگونو کې مړ کړل خدای تعالی څنګه خدای اور جواب راکړي بیا و تاسو وي غلا باندې کوي خدای د خاون نه کله کله شي پټای کوي غلا باندې کوي نو دی خدان پټ کړي خو د خپل نه خبره وته وی دا الله رسول وی زما خاون د ابو سفیان لګ بخیل غوندې دی نو کده دا غنه څه شي پټوما او داغه په بچو یې لګوما نو دا به مغلا کې راځي بس رسول الله مبارک کوي شو چې وی زما خاون ابو سفیان نو کوي شو چې دا خو هنده ده وی انت هند بنت عتبه وی ته هنده صدا عتبه لور بس دا پر پیدو او دا خو زما د خپل نه د خاون نو مو دا الله رسول الله دې ما ځان پټ کړی چې کپه دې دله کې وبخل شم او معاف شم ما ډېر ظلم کړ ما ډېر زیاتې کړ خلک دشمن وجني خدا څخه نه کې لکه دا ما چې دشمن سره څه کړی ساترو حمزه زما پلاری وجلو په بدر کې پټیک شما ته بدل واغښ تړي مو تولم سو بدل نه واغښ لیکن دا څه نه و پکار چې دا ما څه کړی ما ستاد تر په میدان کې ټک ټک کړي قطره قطره کړي ما ډېر زیاتې ما ظلم کړی رسول الله مبارک او فرمایل و چې دا کم شرطونه مولا ګلدا منه او دې ټول د سیل می معافي
الاسلام يهدم ما كان قبله، بس چې سړی کافر مسلمان شو چې مخکې څه ګناه و ټوله ختم. دې ته خوی وي یعنی فاتح راغلی د رسول الله مبارک په مکه باندې او دشمن په لاس کې دی، پکاردار چې خپل وسه په کړي وي، لیکن پیغمبر علیه السلام معاف اسم رحم پر رسول الله مبارک دی. خوی د حضور پاک ډیر زیات مزیدار خشتخل خوی ولا خدای پاک ورکړ. او په دې سفر کې چې پلار راځي د رسول الله مبارک یو دو رشتہ داران دي، یو د ترور زوی دی عبد الله ابن ابي اميه دا ام سلمہ ورور دی، او بلې د تر زوی دی دا غنو ابو سفیان دی، ابو سفیان ابن حارث ابن عبد المطلب د تر زوی دی. پیغمبر علیہ السلام د خوش خبری چا راوړه چې دا الله رسول هغه د تر زوی دی او د ترور زوی دی را روان دي مسلمانۍ. خلق دا مطلب چې دا اطلاع ورکو پیغمبر مبارک به خوشاله شي، ځکه چې د دې دوالو د پاره رسول الله مبارک ډېر دعاګانې کړې، لاس به پورته کړ یا خدایا یو مې د تر زوی دی بل مې د ترور زوی دی، یا الله دا مسلمانان دې د ما شوبالي د لوبو مرګري، دا د ما شوبالي د لوبو مرګري خلکو ته ډېر ګران، دا د خلکو ډېر خوښ. الله دا د ما شوبالي د لوبو مرګري، خدای دا مسلمانان کیا خدای چې دا دوزخ ته دي، خدای دوزخ ته مو بوزي مسلمان دعاګانې به کولې. نو چې کله دوی راتلو مسلمانې دل نو صحابه په منډه راغله حضور پاک له زیره ورکړه، وی دا الله رسول مبارک شه ار تر زوی دې مسلمانې کې او تر زوی دې روان و چې دې اوریدل وی دا مال رانه ولې ګور دې چې راځي چې دې توبه نه قبلي دې مسلمانې نه قبلي. صحابه حیران شو چې خدای تاسو چل وی هغه د تا چې دعاګان بس وی ما دعاګانې کړې دي ارزم هم کړې دي خو بد دا مال نه راځي دې توبه نه قبلي. اوس مقصد خدای چې توبه قبول نشي خدا بمري وجلې کې سفارشونه شروع شي، یو راځي سفارش کوي نه قبليږي. ام سلمہ رضی الله تعالی عنها د حضور پاک بیبي او پیغمبر علیه السلام ته کې نسید الله رسوله په پردو رحم کې په خپل نه کې پردي دې معاف کړل او دې نه معاف کې دلوي صحابه قاتلان دیو بخل او دې نه بخي دا خواغه دي چې تاول دعاګانې کړې دي نو په دې طرح هم نه کې. حضور پاک وتو فرمایل ام سلمہ بالکل به معاف کړو خدای زما د خدای به عزت کړی دا زما چې کړو ما به معاف کړیو دې د الله به عزت کړی دا او اسدي بدايو ته معلوم شاعر او زما د قران او د جبريل هغه سپکه په شیرونو کې ویلي دي چې نن د دنیا په ګډ ګډ کې خلک لګیا دي هغه اشعار. نو که زما د ذات وینو بیل ده زما د پیغمبره ټوکی کړی پیغمبري په خدای نعمت ته مال راکړي د خدای امانت ته مال جبريل پسې بدوی دي اسلام پسې بدوی دي دا معاف کړ او دې بل تمه وې دې بلتا چې ایمان وروړو مسلمان شه د خدای پیغمبرم او تا ته خو پته ده ما دوست دې ما شوبالي دوست مې چې زه رښتونی هم زه دروغجن نیم نو ته ایمان وروړو مسلمان شو وې دما ته سوي وې دما ته وې چې کستا خدای د اسمان نه یو خطر روان کی او زما په نوم خطر ولېږي زما په نوم او پاغي کې لیکلي چې دا پیغمبر اومنه ایمان پرول بیا دیم نه معنا دونه هته کو بي عزتي کړی دا اې د پاسه معاف نه معاف کړي مال را نشي. اغوی تا چا او وی خبره خطرناکه ده مرزه اغوی سوي اغوی مونږ د یارینه اسلام نه وروړو بس مونږ اسلام دړنه منل او دړنه منل چې دا د الله رښتونی پیغمبر دی مونږ ورزو که مونږ وجه مړ دي مونږ واپس کفر لنه نو حضرت ام سلمہ وتوی ام المؤمنین رضی الله تعالی عنها یو شی ده تویم وی پیغمبر علیه السلام ډیر وسواد دی ډیر رحم دل ډیر خوري خدای ورکړي تاسو ورشه او د مخه ته وتکینه او که مخه د نواړو د بل طرف ته ولا راشه او که بیا مخواړو بیا وته د بل طرف ته کینه او یو آیت ته خیم دا وته وای دا هغه آیت چې کله د یعقوب علیه السلام او دا غدا رونو یو بل سره ملاقات شو د یوسف علیه السلام
نو باس دغه وخت یوسف علی السلام قرونو سره ظلم کړ، رونو په سره ظلم کړ او کویته غرزول او دې برداشت کاونه. نو چې یعقوب علیہ السلام بچی مخامخ شو د یوسف علیہ السلام رونه، نو یوسف علیہ السلام ته سوی تالله لقد اثرك الله علينا وان كنا لخاطئين. ای یوسف زموږ د قسم چې تعالی خدای په موږ فضیلت راکړي ته په موږ باندې موږ غلطي کړې. بس د یوسف علیہ السلام رونه خپل لور ته داسې ویلو، یوسف علیہ السلام دغه څه نو چې هغه یوسف علیہ السلام ته خپل رونه اوې، یوسف علیہ السلام ته ویلا تسریب علیکم اليوم یغفر الله لكم اسم علامت یاد باندې نشتا تمارونه زخده مبخه تاسو ته وایي دوی چرال پیغمبر علیہ السلام تاریخ دې طرف تراله دې خواناتو شدا ته مخوانو دې خواناله چې بیا دې خواناله حضور پاک دې بل طرف ته مخوانو دې بل طرف تراله او هغه آیت ورته وی تل لازم دې قسم په خدای لقد آثرك الله علينا. اے پیغمبر تعالی دې په موږ ډیر غوړواله راکړي ته پیغمبر موږ متیا وین كنا لخاطئين موږ ډېر غلطي کړې، هغه وخت سره غلطي کړې او چې دې سي وې نو حضور پاک اقل الفاظ وکم چې یوسف علیہ السلام ویلو یغفر الله لكم خدای مو بخا الله معاف کړي لا تسریب علیکم اليوم اسم علامت یا در باندې نشته زه الله مو بخا الله بخون کې مهربان داسې خدای ورکړي. نن سبا به یو سړی غلطي وکړي نو بل به ورشي او ته وی ما غلطی کړې ابا نورم اوچت شي ابا اسمان ته ورسیږي نه بخم نه معاف کوم. او بعد خلک سوي الکه زده العلماء علماء نه چې پیغمبر په جرګه راوستي بیان نه بخم تاسو ظالمان یو قران نه چې سل قرانونه را لراول بیا دې نه معاف کوم قسم دې تاسو خلک مشته تاسو خلک کم طرف تلاله تسشي مړه چې تعالی خلق درشي شکر نو باندې چې تعالی کور له سوک درغی شکر نو باندې چې تعالی سوک درغی او تعالی معافي کوي معافي غلط الله نه غواړي تاکي رحم نشته په مسلمان باندې یو ټیک د غلطي به کړی رواني به کړی او چې تعالی کور د دردي خپل غلطي مانی کنه رواني خپل مانی خپل غلطي مانی نو تعالی په کارداري چې بالکل غلطي دې کړی دا خو یره چې مال کور لراله زره مال طرف نه معافي. لیکن زمون خلق کې دا شي یقین په خدای او قداماته مخکې روزو کې چا وي او سړی چاته وي چې قرآن شریف دل راوړم وي چې سل قرآن راوړي چې وي به ما ته دا مسلمان دی که کافر مې دوړه دی د اسلام خبره کوي د قرآن بدعتي او کافر دی ختم ته طلاق ده. او دا خو ډیرو خلکو ویلي دي چې عالم دل په جرګه راولې مو چې پیغمبر هم راولې نه دا د پیغمبر بدعتي کې امر څه شي بوتاله ته پیغمبر ترسه ساده خاندان او قوم یو ځای کې قسم په خدای پیغمبر خو ډېر لوی دی چې پیغمبر په کم خر د پاسه سور نکړي د قسم په خدای کې دا خر د خپل دوړي تم تورسه خبر ولې کې لوی مکاوا په خبر الله شکر وباسه چې تعالی او سړي کور لرا ته ما معاف د خدای درله چې سړي راځي نو الله معاف کوي ته خدای نه لوی سړي لوی تلوي ذاتي دا باندې کوي زما بیان چې څوک اوري او څوک دا بیان اوري نو زه هم زم په عمل وکم او تاسو هم په عمل وکړئ خو خوې به استعمالوي ان شاء الله اخلاق به استعمالو کور کې د مرګرو سره دشمن سره هم په استعمال او چې دلې او سړي راغی ما معاف کا زه ما بخل رسول الله مبارک په درو سيزونو قسم خوري او پکې دا دي چې کم انسان څوک معاف کی او خپل عاجزیو کې او ځان عاجز کی دله به خدای عزت ورکړي من تواضع لله دا خدای د پاره عاجزیو کې الله به معاف کوي. دا څه خلق په دنیا کې شته توبه او بس قسم په خدای پرون ما ته ټلیفون وکړ پرونو کابل ورځو قسم یو کول په منبر په مې چې خطا نشم یو سړی ته مې وې چې راځه مړه منزل او وی مستقل دا غمون دغه وی بل سړی ته وی چې د خدای نیکبخت راځه ذکر لا پلان کې ده کې ذکر کېږي ذکر لزو وستا په ذکر کې مم داسه ذکر ودا مسلمان دې که کافر مې مرتد کافر کم طرف ته خلق لاړل
دا شکر دی چې خدای کانی در باندې نه وای دا شکر دی چې خدای غضب او قهر در باندې نه راولي وی ګیس نشتا شکر وباسي چې خدای در باندې د ځمکه دا اجازه دا وبرو شي موږ په کوم طرف روان یو موږ څونه باغیان یو د خدای نه دا ولې موټر شوی دی دا ولې 10 روپے شوی دی دا ولې د بانک پیسې شوی دا ولې کور پوخ دی دا ولې دو دین او کران دي دومره د نشان خطا دي چې تنن خدای نه پیژنې د خدای رسول نه پیژنې قران نه پیژنې مولیان خو رستو خبره چې مړه مولا داسه دغه ګیلو زمونږ نشتا خلک وی مولا په خلک خبره کې مې پرې دغه خبرې رستو پاتې شوې اوس خلک خدای ته سپک ګوري مولا پکې څه شي کما دنیا ته پاتې شو کما دنیا ته د دجال زمانہ را روانه ګیرو پورې نخري علماء پسې نخري جماعتونو پسې نخري مدرسو پسې نخري طالبانو پسې نخري ذکر پسې نخري ذکر پسې ذکر قسم په خدای جماعت کې ناسم یو سره دا بل پټې له پونه وي په دې ذکر کې مې داسې دا خدای نوم دې ذکر راخدای ځاله دا کم کفر دی وکړه کفرم کفر ویلا کم کفر دی وکړه لکه سوچو کا کم ځای ته لاړې ته دا خدای نه لوي تا خدای نه رانیږي بری باندې قبر لبنزي صبر عقیده سره بیا رسول الله مبارک فرمایو یو سړی د خپل نه یو ټکی وباسي او دې لا یلقي لها بالا دا خبرو کې جدي ولاړو توجه نه ورکې پټه وته ګوري او دون خطرناک ای چې په دوزخ کې به او یا کال په دې پټه نه خبر دې غټه خوري او دوزخ نه دلته باندې سره ګوري پرې دی وځه هم مقدر درکې یا لګیای چې اوس یاره چې وسو کما یاره چې بس هغه په غم استعمال تکي زوی دی الته خزدا الته کور دی الته پیسې ګټم برکت نشته الته مقدمه ده الته هسپتال دی الته زوی نه جوړه دا خدای ظلم پچانه کوي دا تا مخ کې مسته کړی دی اوس خدای رانی وړي کړی دی مسته ارسه کويرونو او الله ته سر بسجود مستی بنکو کبر بنکو لوی بنکو خنداګانې به دین پورې نکو شریعت پورې مولا پورې طالب پورې جماعت پورې ګيري پورې پټکی پورې تبلیغ پورې تسبو پورې تسبو کې مره وی سپیا کې پتار کې چولی سپیا کې الکه په دې خدای نو مغشته دي سپیا کې ویل کم وجاړ مونږ پورې نه خري بس خدای دې په مونږ کې د رسول الله مبارک اخلاق پیدا کړي او دا زه یریګم دې خدای خاتمه بل ایمان کې پرورګل دا ټول د موبایلونو دا غم شروع په دې موبایلو کې بعد خلک لګیا دي او نخري کوي ټوکې تقاله کوي پیسې پیګټي چې خلک زمونږ دا شی ډېر وګوري هغه د وجه نه خلک لاړ شي خلک راځي او دې پیسو د لاس خلک برباد شو تباش نو د سیرت خبرې نورې پاتې دي ان شاء الله بل جمعه به دعا وکړو الله په مرحم یا الله په مرحم خدای په مرحم وکړي الله د حضور پاک مبارک په شان کل اخلاق هم نصیب کړي الله د صحابه په شان کل اخلاق هم نصیب کړي الله د بد اخلاق او بد خوی نه پامه امان کې اوسه خدای که مسلمان ته وجبا پلاس ضرر رسولي نو خدای مونږه معاف کړي او غم معاف کړي زمونږ د جبه او د لاس ته ضرر نه مسلمان له خدای حفاظت او امان ورکړي چې کوم مشران جمدی دي بیماران دي په کورونو کې زنانه دي په دې مجلس کې ډېر بیماران دي الله ټول له روغ صحتونه ورکړي شفا ولا ورکړي چې څو قرضداران دي الله قرضونه اخلاص کړي زموږ یو دوست دی په دې پیښور کې او دا هغه تر نه جوړ دی او بیمار دی دعا وکړو چې الله ولا روغ صحت ورکړي الله ولا شفا ورکړي او الله تعالی ولا ترې غریب ډیر بیمار دی او اپریشن یې وته لیکلي شانواز نوم دی دا ترې دی په په خبر کې شوبه کې کار کوي چې الله ولا روغ صحت ورکړي الله شي مونږ ته چې وې د دعا نو څه چلی کنه بیماری الله تعالی روغ صحت ورکړي تو مر حیات دی والدہ بیمار ده دعا وته چې الله ولا روغ صحت ورکړي الله دې ولا شفا ورکړي څومره بیماران چې دی الله ټول له شفا ورکړي خدایا بیماری ستا په لاس کې د الله روغ صحتونه ولا ورکړي زما یو دوست به پرونی ما سره پټې له پون خبرې کړې وې شفیع الرحمن صاحب دې اماراتو کې دې مونږه بوتلې مو اماراتو ته اغیره لپاره دعا کې سب یو کار دی او اهم کار دی دعا وته چې خدای پاک ولا کار وکړي یو پریشانی ده چې ول الله په خوشاله بدل کړي او ټول بچي او رشتہ داران رونه ورونه الله د خیر او د برکت د عافیت ژوندۍ نصیب کړي
چې څومره دې مجلس کې بیماران دي الله تعالی شفا ورکړي بعضې مړي شوي دي دوه کې چې الله تعالی مغفرت نصیب کړي پرون زمونږ د سلیم زمونږ د جمعې ملګری د قاسم خیو د کندي دا غرور جانزې وفات شوی رب العالمین دې مغفرت نصیب کړي ډېر ښه انسانو الله دې وبخي بدر خیو د کندي دلته زمونږ د معراج الحق دا وفات شوی دلته شاته اوسېږي دعا وکړئ چې خدای پاک مغفرت نصیب کړي الله وارثانو له صبر ورکړي او د میرودو د کندي د فقیر زوی وفات شوی دی الله دې وبخي خدای پاک دې وارثانو له صبر ورکړي او د پیرانو د کندي د ابرار بچا مور وفات شوی ده الله دې وبخي دعا وته وکړئ چې خدای پاک یې وبخي او الله ول د آخرت خوشاله ورکړي او د خړ د کاکړو خالد استاد غسکول او پات شوی دی زه خو دې نیم خبر شوی الله دې وبخي زمونږ په سکول کې استاد دا ډریل به مونږ ته خو الله دې مغفرت نصیب کړي بخشیر علي خور په شیخ ورونو کې وفات شوی ده دا چې څومره مړ دي خدای پاک دې ټول زمونږ نن دلته زمونږ د جمع منزل راځي دا رضالونه تورې استاد مصری دا خور وفات شوی والله دې ټول وبخي څومره مردگان وفات دي خدای ټول وبخي خدای تعالی درغلي دې ته وبخي او دې وارثانو له صبر ورکړي او الله مونږ ټول د هر قسمه غمونو او د فتنو فتون په امن کې وساتي او دلته په دې څلو خیرو کې سار لاس بجې څوک مړو کړل د تاسو والد صاحب الله دې وبخي الله دې مغفرت نصیب کړي څلو خیرو کې څوک پاس شي بنن لاس بجې بخیر علی خوروا خدای پاک دې وبخي الله دې ټول مغفرت نصیب کړي خدای چې کم بیماران دې روغ صحتونو او شفا ورکړي دعا کوي چې خدای مونږ د فتنو د دواړو جهانونو په امن کې وساتي خدای د مخلوق د شر نه مساته الله د حاسدینو د حسد نه مساته الله د بغضانو د بغضونو نه مساته او خدای د بد نظرو د بد نظرو نه مساته چې څومره زموږ دوستان دي او موږ سره مینا کوي خدای ته سره مینا وکړي څومره زمونږ دوستان دي په بار ملکونو کې د مسافرو ته دعا کوي اخوانان دې په تکلیف کې د اقامو د لاسه پراته دي چې خدای ته د بار زندگی د آسان او د راحت او د خوشاله وکړي ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين